35 किलोमीटर کې د انډیا بارډر دی. السلام علیکم مرګونو بلال جاجي هم نن زه ډیر زیات خوشاله یم. زه غواړم چې دا خوشحالي تاسو سره هم شریکه کړم. په ضلع اوکاړه کې ولاړم جوخ 35 کیلومتر کې د انډیا بارډر دی. دلته د جاجي قوم یو شاخ هم آباد شوی دی. نن 300 کاله مخکې دلته کې راغلي دي، دی آباد شوي دي، په جوج باندې مشهور دي. 13 کلي دلته کې آباد دي. د دې 13 کلو مشر چې کوم دی ملک رب نواز، زموږ د جاجي قوم اتحاد مشران ټول انوایټ کړي دي. نو موږ ضلع اوکاړه ته راغلي یو. دا ګیر چاپیره چې ځمکه تاسو ګورئ دا د ملک رب نواز ځمکه دی. 2000 جیربه ځمکه دی. په دې کې دی وریجه، آلو او جوار کوي. دی چې دلته کې کوم سیټ اپ کړی ا سیټ اپ به هم زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر. د مانه وروسته دومره غټ سټور دی چې دی کې 50,000 تورې راځي چې آلو پکې خرابېږي نه. او دا مخکې دا د میخو فارم دی او دا ګټ لاس ډیره دی. ډیره هم د تخیم او د میخو فارم هم دی. دې سره بهار جمعه جوړ کړی نو او داس چې ادم ځای هم جوړ کړی. ټول د غټه خبره ده دنه دی دنه مشینری کا څو ټول د الوګان مشینری او پټو مشینری ده. دې ته مخامخ د میخو او د چرګو فارم دی. هغه هم د تخیم ولر ټوټل 100 ډنګر دي. دې کې میخ هم دي، غواګانې دي. دا د چرګو فارم دی. د ګیټ پوراوي دې کې ټوټل 40,000 چرګان راو. هغه دا څه خالي دی او هغه څه ته چرګان شته. نو کوم څه غټ فارم دا سره چرګان دي. ډېر خرڅ کړي دي. دا پاتې دي. دې فارم کې 40,000 چرګانو لپاره دا یخنۍ او 40,000 چرګان دلته راځي. دې ته هم د اور ته ولګي دنه فارم ګرم دی. یخ ساتي او په یخنۍ کې ګرم ساتي. دواړه سیستم یو ټکړي. په دې دواړو فارمونو کې 80,000 چرګان راځي. دا ګیر چاپیره چې څومره ځمکه ده د سترګو نظر به ختم شي. دا 2000 جیرب ځمکه د رب نواز ملک رب نواز ځمکه ده چې دې کې د میخو فارم، د چرګانو فارم، د مخامخ آلو سټور دی او دا د چرګانو فارم دی. ګیر چاپیره 2000 جیرب ځمکه ده او دلته 13 کلي آباد دي. جاجي قوم یو شاخ دلته آباد شوی چې هغه 13 کلي دي او په جوج باندې مشهور دي.